څه کوې وروره دلته به خرڅوي له ټاپیانو په شانتې د چینګمانو په شانتې د چا چې حق دی هغه به پاتې کېږي او د چا چې حق نه دی هغه به وروره څوک په انجینر جوړېږي څوک په څه جوړېږي دا خو وروره د هر سړي حق دی چې د چا حق دی هغه له به دا ورکوئ یو ایم پی ای له به بالکل جاب نه راځي زه په دې کې د محمود خان سره هم کښېنم په دې کې به زه د الله حکامو سره کښېنم او دا جابونه چې دي دا به د دې نه زه علم بس دا به زه علمه د دې نه دا جابونه زه کټ کوم دا کټ کومه دا خو دې پکې بزنس جوړ کو یو هغه دی وروره د دوو کسانو په مټه کې شر شوی دی چې یو وایي دا جابونه دونه زما دي بل وایي دونه زما دي یاره که تاسو خو منګه وروره قانون سازۍ له لېږلې تاسو نه راشئ په اسمبلۍ کې پاسئ د خپلې علاقې نمایندګي وکئ دا ستاسو سره خوند کوي دا ستاسو سره خوند نه کوي چې زما جاب دې راغستی په بل دې خرڅ کړی د بل هغه دې راغستی په بل دې خرڅ کړی دا لکه دا د انصاف کار دی بالکل بیا وایي فلانکی حج له لاړو عمرې له لاړو زما دې د خدای په ذات قسمې که دا عمره او دا حج کېږي نه کېږي چې یو روپۍ په حج کې ستا ارامه وه که نه زه نه وایم دا حدیث وایي قرآن وایي ستړې که بالکل دا نه کېږي دغه روپۍ صرف ته ګزارې که په حرامو پیسو باندې ته حجونه کې عمرې کې لاشه لاول خو زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې د اسمبلۍ وزټ ما کړی دی ستاسو هغه هر څه ما سټډي کړي دي ما د پېښور اسمبلۍ ته زما وزټ شوی دی ما باقاعده د یو ایم پی ای ته یو وزیر ما تحقیقات کړی دی چې د ده څه کردار دی دلته په اسمبلۍ کې د یو کردار نشته وی د یو کردار نشته نه د ډاکټر امجد کردار شته نه د فضل حکیم دغه شته کردار شته نه د محب الله شته نه د ګران شته ایون زه به دا ویم چې د مراد سید پکې هم څه دغه نشته تاسو موږ قانون سازۍ له لېږلې او که دلته تاسو ته پوسټونه میلاویږي او تاسو به یې د ټاپیانو په شانتې خرڅوئ دا خو یې ورانه نور ویې نه لیدل زه په دې باندې بیان لګوم د نن نه زه به په اسمبلۍ کې انشاءالله تعالی چې د دې قرارداد پاس کوم د دې بل به زه پاس کوم چې ایم پی ای له به بالکل جاب نه راځي بالکل دی به صرف خپله قانون سازي کوي د خپلې علاقې نمایندګي به کوي دا یو ځان د خپل بزنس کولاو کړی دی چې وروره په 4.5 لاکه روپۍ تاسو د انجینرینګ پوسټ خرڅوئ تاسو د کلاسپور خرڅوئ تاسو په هسپتال کې خرڅوئ تاسو په ټیمې کې خرڅوئ تاسو په واسه کې خرڅوئ تاسو په هر ځای کې خرڅوئ دا خلک په څه کوي وروره دا خو موږ چاړاګان لېږلي دي چاړاګان راشه ایم پی ای صاحب له راشه وروره راشه زه ټول ایم پی ایګان یادوم ټول A to Z ټول ایم پی ایګان یادوم ستاسو سره خو وزارتونه هم دي که نه یاره د محب الله سره وزارت دی د ډاکټر امجد سره وزارت دی راشه وروره د یو پکې د ډیډیک چیرمین دی او تاسو په خپله تنخواه ګزاره ولې نه کوئ چې د غریب حق وای د غریب حق به نه وای نن نه پس پی نه وای نن نه پس یو رانونه او دا تاسو یې او دا زه یم زه به ستاسو خلاف انشاءالله تعالی ما پایل تیار کړی دی د ایجوکیشن ما هم تیار کړی دی او دا واسه مې هم تیار کړی دی او دا پایل به ورته مخ اکدم دود کا دود اور پانی کا پانی دا به درته زه ثابتوم چې په پلانکي ځای کې د څونه پراپرټي ده په پلانکي ځای کې د څونه پراپرټي ده دا به ته هم ښیم دا مه اوره دا مه هېروه زه یوه خبره ته کوم زما په دې سیاست کې دومره وخوښ ما خو پکې سیکل هم وانغستو سیکل تا پکې څنګه پراډو واغستو ستا سره پکې څومره اساسه شوه ولې ته مخکې سئ وسئ راشه ډاکټر امجد به په 50 روپۍ پیاز نالول د هغه سره اوس ولې ایویټ دی د هغه سره ولې دونه غټه پراپرټي ده تا خو یاره تا څه کوې یاره دا خلک ته اتي په غوږ کې ودرې تا خو اوس هغه زمانه نه ده زه سی ام صاحب ته ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړه په دې لوکو ټیکې نه سټډي وکړه ته زما نه زیات دا کسان پېژنې د ایم پی ایګان پېژنې چې د دې مخکې څه وسته دي څه دي وسته دي سره وروره هلیکاپټر اخیستی شي مرسډیز اخیستی شي
چې کوم ځای ځکه ښکاره کېږي هغه اخیستی شي لکه دا تاسو مخکې ولې نه اخیستې مخکې روپۍ کوم ځای دویمه خبره درته دا کوم دا واوره ګورئ د واسا چې کوم افسر دی که نه او سربراه دی ده ته وایم چې د نن نه به دې په شتره ګول کې ګوره دا یو خبره زما واوره زه ستا نه ډیوټي غواړم ته تنخوا لې په لکونو ته به ما ته په یوه میاشتو کې 2 ورځې راځي چې زه ته رالم او کم یو سړی په دې واسا کې حاضر نه و نو هغه سړی ته پوه شه چې وروره هغه بس کور ته به ځي دا یو ځان لسه که ها هغه ستاسو هغه پینګرې څه شوې پینګرې ستاسو څه شوې چېره سړی به راځي او پینګر به لګوي ګوته به لګوي او د دې ډیوټي ولګېده ده خو ګوته ولګوله خو دی لاړ بیا راغی ده ته ګوته ولګوله لاړ د دې نه څه پیدا شوه